बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम केसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानो कुतुनको द हयाताबाद ताणी पुलिस दगला यो केस ट्रेस करे दे द केस डिटेल दा सीधी चियोकस यो गलती न बाद बल गलती आखिर की चिकम गलती करे दा आगा दादा चागा द खपल मोर न सोना पटा करे वा पदे केस की आगा मुदयु और मुलजिम शो د دې کیس کې دا ټول تفصیل تاسو له درکوم کومه وړې غلطیانې کو نو بیا اخیره کې د انسان نه یو داسې غټه غلطي وشي چې نه هغه بیا په معاشره کې چاته د مخ کتلو قابل پاتې شي او هغه سم د زندگی چې کمی هغه پځې پاتې شي شارټ کټ هغه جیل ته ورسي کامران خان سورز وړاندې دلته تاسو سره یو کس راغلی هغه د اغوا په یو کیس کې مودیو دا مودی بیا ملزم څنګه شو د دې ټول کیس ډیټیل لګ راته سٹارټ نو وای سر بسم الله الرحمن الرحیم کیسر بھائی دا موږ سره په 24/12/2025 باندې یو انسیډنټ ریپورټ شو ماته چوک انچارج کال کو د انسیډنټ نو موږ چې راغو تانه ته زراغم تانه کې موږ سره کمپلینټ داود خان دا موږ سره ملاو شو دی چې زمونږ کور کې چې ما والدین ضعیف العمر دي او زه چې د خپل ټیکسي چلوم او زمونږ کور ول مشي دي هغه تلیو واده د پاره زما بچي هغه تلیو هنګو لپاره دی بیسیکلی د هنګو دي الته تلیو نو مونږ کور کې غلا شوی د غلا ریپورت مونږ چې سپاټ ته لاړو مونږ سپاټ کو نو واقعي سره انسیډنټ شو سلور تولا کنګن سونا وا هغه هم تلیو یو 75000 روپۍ په کور کې پرته وي هغه هم ورکه شوی تلی وي مونږ چې د موقع نشانی وغه بیا مونږ داود چې د کمپلینټ د مونږ ریپورت واغه شو دی په ریپورت باندې مونږ اف آی آر درج کو بیا انویسټیګیشن چې دی هغه شروع شو مونږ په خپل هم انویسټیګیشن کولو مونږ د ګرګاوند کې علاقې کې سی سی ټي وي فوټیجز باندې کار شروع کو خو مونږ چې وکړو نو څه د ټیکنیکل سی سی ټي وي فوټیج څه د موومېنټ مشکوک موومېنټ لاغه چا نو کړي نو مونږ ته لکه شان دلته لکه شان شک جوړ شو بیا موږ لوکل انفارمیشن واخستو د دې کس باره کې چې کوم کمپلینټ وو د دې باره کې موږ چې انفارمیشن واخښ نو دا وی چې د لږ وخت نه سره پریشان وو د باندې د گاډي پیسو قرضې وی هغه نو وجه نه دا د سو لږ پریشان وو موږ هغه سایت چې ټچ کو نو واقعي سره موږ دلته کې د رنګ روډ باندې بارګینونه وغیرہ دي دا موږ چک کړل الته موږ وکتل چې دی چې دی دلته کې په نیټه ورته وي انډر پلی هم ورته ویلی شي هغه باندې گاډي به واخښتو او هغه به بیا پیسې چې دي هغه به په 1,00,000-2,00,000 روپۍ ارزان ریټ باندې خرڅ کو هغه پیسې به د بیا بل ځای کې قرضه اخیستې او هغه به پکې پې کوله نو داسې د باندې چې قرضې زیاتې شوي او د بیا د کم وخت کې چې انسیډنټ شو همدغه ورځو کې د باندې دا قرضه چې دا اطلاعګانې هم ورته شوي چې د پیمنټ کړی دی نو موږ د په د باندې لږ شک شو خو دې دوران کې چې موږ بیا کله د انټروګیټ کولو پسې لاړو نو دی بیا میسنګ و دی تل یو کور کې موجود نو او غیب شو نو موږ لکه شک چې دی بیا په یقین کې بدل شو کور والے هم دا ویچاره لږ پریشان او سو وخت نه وو دی پریشان وو بیا دی پسې موږ چې دی په خپل افسرانو سره ډیسکس کو دی موږ په کیس کې چې دی چارج کو او د ارست بیا موږ وارنټ ایشو کړو نو دی چې دی بیا ارست شو ارست نه پس دی چې موږ ارست کو نو د په خپل ډایرکټ اډمټ کې چې بالکل ما دا چې دی دا انسیډنټ چې کله ما ریپورت کړو د نو سور ورځې مخکې ما چې دی دا سونا او دا پیسې پټې کړې وي خو ما کور ول خبر نو ما بیا داسې ډرامه جوړه کړه چې زه ووتم خیبر بازار ته لاړم او کور کې ما ټول سامان بکرا هوا حالت کې بکرا هوا هغه جوړ کو نو منګه بیا چې د کور ول می چې والد سه میرا پاس چون کې هغه ضعیف العمر او هغه دومره پویدو هم نه غیر ته کول کې چې سامان مامان ګډوډ پروت دی دا غلا شوی دا نو مونږ بیا چې دی هغه نه پز راغم او ما تانه ته ریپورت وکړو خو چون کې ما څه غلطیاں نکړې لکه همیشه هم چې څوک هم غلا کوي هغه خامخا څه غلطي کوي نو هغه غلطیاں په وجه دی بونګ سره دا ټریس شو دا کس تاسو د ټیکسي ډرایور او ټیکسي به چلو د سوي چې دا گاډي به د څنګه غشتل او خرصول به هغه پیسو باندې بیا سو کول هغه پیسې ته چرته تللی هغه پیسې د باندې کیسر به قرضې زیاتې شوي ما تاسو وی کنه چې د چې دی کور ضرورتونه به مو ټیکسي کې نن سبا کاروبار هم د خاص
خوند نشته دی. نو دی چې دی کور ضرورتونه خرچې به پوره کولې، هغې پاره به ده بیا یو په انډر پلی باندې ګاډی واخیستو، بیا مخکې خرڅ کو، هغه کې به ده چې هغه زړه کومه قرضه به د ټایم به ده پوره کړې وه، نو هغه قرضه به ده پې پې کړه، بیا به 5-6 دن ریلیف ځان ته پکې 5-6 مهینې ریلیف واخیستو، هغې به بیا ده بل هغه کړو. نو اخره کې چې کله ده باندې قرضې بالکل هغه ونه قرض یې ترې ډوب نه، دی چې مکمل قرضې پې بالکل سر ته وختې، نو دلته کې ده بیا دغه یو ډرامه جوړه کړه او دا کور کې دا انسیډنټ وکړو. ده چې دا کومه سونه وړې وه دا د چا وه او دا څومره وه؟ دا سونه د مورکې وه او رپورټ مطابق دا 4 تولې سونه وه او 75,000 روپۍ وې. نو دا د خرڅه کړې وه بیا تاسو هلته نه ریکور که څه مو کړل؟ دې کې د چې کومه څه سونه د باندې سونه چې قرضه وه نو هغه د خرڅه کړې نوره بقیه سونه چا سره امانتن ایښې وه او چې چا باندې چې د باندې کومه قرضه وه نو هغه هم مونږ ریکور کړه. هغه دلته یو ګاډي مالک و، هغې هم په جینون طریقې سره ګاډی پې خرڅ کړی و، خو هغه مونږ چې کله خبر شو چې یاره دا پیسې چې دي دا د جرم پیسې دي نو هغې به مونږ ته واپس راکړې، مونږ ریکور کړې. نه نه چې کله تاسو تفتیش کوو دا تپوس به دې تاسو کړي که نه چې دا سونه خو ستا د ښځې م کېدی شوه، د ښځې سونه یې ولې نه پټوله او د مور یې پټوله؟ اصل کې د ښځه سونه چې ده دې ما تاسې څنګه چې وي چې د ده کور وال چې و هغه هنګو ته تللي وو او پروبیبلی چې هغه به ده ته موقع نه میلاوې ده یا به هغه د سره اویلیبیلیټي نه وه نو ځکه دی د دې مور هغه ته ایزي ټارګېټ کړی او دا یې ټرای کړی وي. لکه دا خو ژوند دی سختې نرمې راځي قرض هم راځي، کله به ته قرضدار یې کله به بل څوک ستا قرضدار وي. دې څه وایي چې لکه د ده په اړه کې اړو یره رانله چې دا مور سونه خرڅوي ځکه مور خلکو ته ډېره ګرانه وي که نه؟ بس کیسر به دا زموږ بدقسمتي ورته ویلی شي ځکه چې مور پلار چې دي هغه باندې خپل بچي چې دي ډېر ګران وي ډېر پې هغه وي ایون دو لکه دی هر څه باوجود چې دی هغې مور چې دی هغه پیسې چې کوم هغې ته واپس میلاوې شوې نو هغه وایي چې دا پیسې به زه واپس هماغه کوم چا چې د باندې قرضې وي هغې خلکو ته بیا زه واپس ورکوم. خو بس دا بدقسمتي شي څوک د شرم نه د لاسه نشي ویلی ځکه چې ته کله ذمه دار شي واده دي وشي بچي دي شي نو بیا کور والا نه سړی پیسې هم غوښتل هم مناسب نشي ګڼلی هغوی چې یاره زه محنت وکړم هغه وکړم او هلته کې چې دی بیا پیرنټس چې وي هغه هم لږ پې غور ورکوي چې یاره ته خپله کار ولې نه کوې او ته له اوسه پورې ما ته ناست یې نو دا خبرې جوړې شي چې هغه باندې سړی ډاډه کېدی نه شي. کنې چې مور یې موږ ته راغله نو هغې پیل اول دا وي چې یاره کومې پیسې د قرضه اخیستې دي ما ته هېڅ اعتراض نه شي دا پیسې به زه چې چا قرضې دي پې همغله بیا زه واپس ورکوم. نو د پلار څه وایي چې هغه خپل مطلب د خپلو بچو دپاره څه محنت کړی ما اورېدلي چې بهر هم هغه وخت تېر کړی. بالکل د ده پلار مونږ خو جی والدین چې دي هغه بچو دپاره څه نه کوي کم ځي ته نه ځي کم مسافري لکه چې اسلام کې وایي چې سفر باندې نو مونځ تا ته اسان کړی دی روژه تعالی معاف کړی ده نور کم چې عبادات دي چې هغه په تا فرض دي هغه الله تعالی تا ته اسان کړي دي کړي دي دې په چې مسافر وي نو دې بچو دپاره خلک مسافري تېرې هغه تېرې بالکل دی یو کې او سعودي کې مزدوریانې کړي دي د سعودي ګرمیانې تاسې به چېرته عمرې ته کتلي نو هلته به تاسې کتلي چې څومره ګرمي څومره هغې ګرمي کې دي ورپاره دا ځان یې ستړی کړی دی هغې کړی دی خو بس بچي چې والدین ورسره په نظر کې نی او ورسره وینه نو اکثر دا بچو هم بیا داسې چې لوی شي نو هغه کې بیا دی زړه نه وي ورسره والدین سره هغسې زړه نه لګي چې څنګه پکار وي او څنګه مینه پکار وي. اوس دته څه پیماني وه په دې خپل کار باندې؟ دی خو جي بالکل ډېر پښیمانه او بالکل ډېر زیاتې ومژړل ډېر زیاتې مورکې ته مو ژړل هغې مو کړو او دې په وجې باندې مورکې چې د هغه عدالت کې هم ورسره پېښ شو چې یاره ما خپل زوی دی ما معاف کړی دی پښیمانه خو ښه ډېر خو لکه قانون چې دی هغه خو مونږ فالو کوو او قانون مطابق چې دی ده ته پکار وه چې یاره ده ته څه نه څه سزا میلاوه شي. نه نو د خلاف تاسو اوس داسې خو تاسو سره یو دفعه شته که نه چې څوک غلط بیاني وکړي نو بیا همغه اف آی آر کې هغه ملزم کېدی؟ بالکل دا اف آی آر کې دی مونږ ملزم کړی دی او باقاعده مونږ چې کله د دې مورکې ور نو مورکې په دې باندې داویداري نه کوله نو مونږ سټیټ طرف نه چې دی د باندې داویداري دی چارج کړو او مونږ د خلاف 182 کاروایي هم کړې ده. اسې غلا خو نورو خلکو کړي وي د نورو خلکو وي د نه پولیس کړي وي او نه د پولیس مال وي خو داسې واقعات چې وشي پولیس ته خو ډېر غټ ټینشن جوړ وي که نه؟ بالکل جی کیسر به نن سبا که تاسې وګورئ نو دا چې وشي نو افسران ټاپ پرایورټي باندې دا مونږ نه تپوس کوي چې کرایم اګینسټ پراپرټي او بیا پرسن دا پرایورټي نوره مونږ ته چې دی او مونږ ډیوټي هم دا ده زمونږ دلته کې که تاسې وګورئ نو د پلاټ لانجې
لا د جرګې د دې زموږ خپل DRCs د لپاره جوړ شو چې موږ صرف emphasis موږ ټول فوکس چې وي هغه موږ کرایم په لاړ شي. اسې نو مخکې ستاسو دوره ملازمت وشو کنه داسې مخکې چېرته کیس راغلی و چې چا دروغ FIR کړي و بیا پکې راګیر شوي؟ بالکل چې کیسر به داسې خو ډېر بې انتها زیات کېږي دلته کې دې نه مخکې چې کوم فقیر آباد وي مې بي تاسې هغه هم اون ایر کړي وي هغه کې هم چې هغه خپلې وایف چې و خپل خاوند د قتل مقدمه پر FIR کړی و او په نامه غلطو کسانو باندې دعویداري کړې وه او هغه چې بیا بعد کې مونږ ټیکنیکلی هغه نو خپله وایف چې هغه انوالو پکې هغه پکې بیا مونږ چارج کړه. تاسو ډېر ښه کاروي هم کړې ده ډېر ښکلې تفصیل سره بیان هم کا کم خلک داسې مستقبل کې ډېر خلک داسې وي کنه چې د دروغ FIR کې مال په خپل خوري یا د چا مال په خپل خوري هغه خلکو ته سم میسج ورکول غواړم. ګوري جی داسې خبر ده لکه مونږ سره یو سایو هغه لکه شان دین او حواله سره اسلام هغه سره هغه به دا وي چې ما سهار ناشته چې زه کوم نو کاوې سره روټۍ وخورم نو زما چې دې چا خېټه اونګه چې ما څه خوړلې دي خېټه په کاوې وچې روټۍ سره هم مړېږي او په غوښې سره مخ کېږي نو دا زموږ هغه دی چې خواهشات چې دي نفس چې دی هغه چې کنټرول وي نو ضرورتونه پوره کېږي خو چې که تاسې نفس او خواهشات هغه کې نه وي ستاسې کابو کې نه وي نو بیا که تاسې د ټوله دنیا هم خپو لاندې شي او د ټول لکه کارونو ګوري له هغه ګوري چې د هغې د خزانو اوښې بیا صرف خزانو چابیانې وړی نو هغه چې دی هغه هم مړتن نه نو مړتن خو بالکل نشته خواهشات نه بري خو که ته خپل ضرورتونو ته پرایورټي ورکړي او خواهشات سایډ ته کړي نو بیا هر څه وخت کېږي وخت تېرېږي بالکل دا مونږ خوش قسمتي هم دا چې مونږ پاکستان کې مونږ وکتل چې بهر ډېره مهنګایي ده پاکستان په مقابله کې بهر ملکونو کې ډېره زیاته مهنګایي ده دلته دومره مهنګایي نشته دلته ستا ضرورت هغه کېږي بیا دلته کې چې د اسلام هغه داسې خلک شته دي چې هغه هم تا سره مالي امداد هم کوي هغه امداد هم کوي ستا ضرورتونه تا ته راشن هم ارینج کوي تا ته هغه مخ کوي خو مونږ بس هغه غلطي دلته دا وشي چې مونږ خواهشات په لاړ شو د خواهشاتو تابع شو او ضرورتونه مونږ پرېږدو خواهشاتو طرف ته شو نو هغه بیا نه پوره کېږي هغې لپاره بیا خلک غلطو لارو باندې هم ځي غلط کارونه هم کوي او جرم په دنیا کې رادن شي. مطلب د خلکو ته د پیغام هوتا ورم کو خودی ته دام پیغام دی چې کامران وروت مطلب دا د اپریشن کې وخت تیر کړي انویسټیګیشن کې هم ډېر وخت تیر کړي دي که څوک داسې FIR کوي نو مطلب دا دی چې هغه پکې راګیري کیسر به بس دا خو زمونږ چې دی انویسټیګیشن اپریشن ټول یو هغه دی او مونږ چې دی ټریننګ کې چې دی مونږ دا مونږ ته دا مثالونه کې غوښتل شوي دي مونږ هغه شوي دي مونږ فیلډ کې ایکسپیرینس گین کوو مونږ سره ډېر تکړه افسرانو سره مونږ وخت تېر کوو ډېر تکړه زاړو پولیس افسرانو د پولیس والو چې دي مونږ جونیئر دي هغه زاړه وي ایون دو یو کنسټیبل به خو هغې به ایکسپیرینس یو DSP او SP نه زیات وي نو هغه نه مونږ ډېر څه گین کوو هغه خو دا مونږ ته په موقع مونږ ورسره واقع هغه راځي واسطه راځي نو مونږ ته پته لګي پکې چې یاره دا کې اوس غلطي شته لا نشته لا غلط بیاني کوي که نه کوي دې دپاره اکثر مونږ چې دی څه داسې یو انسیډنټ رپورټ کېږي نو مونږ روزنامچه کې لیکو دې دپاره چې یاره هغې کې څه نه څه مشکوک خبرې وي. اکثر مونږ ګورو چې په غلا کې یا ډکیتۍ کې کومه سونه یا سامان لاړ شي هغه زرګران واخلي نو پولیس یې ته ویلي چې که داسې څوک اخلي د غلا سامان د هغې خلاف به هم کاروایي کېږي دې کې زرګر دا سونه څنګه اخیستې وه کیسر به دې کې زرګر مونږ تورلی انټارګیټ کو هغې مونږ ته چې کوم رسید پیش کو کوم ریسیپټ چې پیش کو نو هغې کم چې کوم SOPs دي زرګرانو لپاره هغې په مطابق یې پیش کړی ایون دو د دې چې کوم CCTV فوټیجز دي ته هدایت شي چې داسې کیمرې ولګوئ او هغه مطابق تاسې هغې په مطابق مخامخ سړی نه سونه اخلي نو هغه هم دي ښه فالو کړي نو هغه مونږ اپریشیټ کولو لپاره چې دی هغه زرګر ته مونږ قانون په هغه کې هغه څه غیر قانوني کار نه وکړی نو هغه مونږ هلته کې هم مونږ ښه هغه کو فیور ورکو. ګرانو کتونکو تاسو د SHO صاحب خبرې واورېدې واقعي چې دی مطلب دا دی کله داسې وقوع شي نو په دې باندې ډېر زیات پریشر دی ډېر کم وخت کې د دغه تل ته رسېدلی دی چې کم مودی دی نو عمده ملزم هم دی ټول تفصیل خو تاسو واورېدو خو که لږ د یو څو میاشتو کې موږ خپل پېښور کې ګیر چاپېر وګورو نو د رشتو هغه تقدس چې کم دی هغه بالکل د ختمېدو برابر دی کله مونږ تاسو سره رپورټ کوو چې یاره زوی لګي شو پلار یې وجه پلار لګي شو زوی وجه رور لګي شو رور یې وجه که مونږ لږ وګورو نو دا مور او پلار یې څنګه چې دی پلار د دې خپلو بچو دپاره د خپل عمر هغه ښه وخت چې کوم هغه په مسافرۍ کې دی بچو دپاره تېر کړی د هغې نه باوجود زوی چې کوم دی د هغه بوډا مور او پلار مال ته غل شوی دی نو په خپل مال په خپل نصیب په خپل قسمت باندې صبر کول پکار دي کله هم شارټ کټ نه دیوال او کله هم خپلو ته نه دي بنیاته کېدل که څوک داسې کوي نو بیا به د داود والا حال